زما ځانو داسې حاضر جواب علما تیر شوي دي هندوستان کې یو عالم و چې هغه په ملا د پیازه باندې مشهور هندوستان کې یو ډېر لوی حکیم و میربل هندو نام یو میربل هندو یو لوی عظیم الشان باغ یو باغ کې یو لوی بورډ ولګاو د باغ دروازه کې بورډ یې ولګاو په بورډ باندې یو د مسلمان تصویر جوړ کو بل یې د هندو تصویر جوړ کو د مسلمان تصویر یې داسې شکل کې جوړ کو چې یو لاس کې د روټۍ ټوکړه ورکړه روټۍ خوري په یو لاس مسلمان دا تصویر کې بل لاس یې مسلمان دی تصویر کې په د خپل عضو مخصوص باندې مخامخ ایښی دی ذکر خان باندې بل لاس ایښی دی ا د هندو تصویر یې بیا داسې شکل کې جوړ کړی و چې مسلمان ته مخامخ ولاړ ده مسلمان ته لاس داسې جوړه نیولی ده دا تصویر کې شاه جهان باچا ته دعوت ورکو میربل هندو چې ته راشه زما د دې عالیشان باغ تماشا وکړه شاه جهان باچا ویل ټیک ده زه به درشم لیکن شاه جهان باچا چې به کوم ځای ته هم تو په دوره باندې پکنیک باندې دعوت باندې ملادو پیازه به ورسره و ملادو پیازه یو مذاقي ډېر حاضر جواب ډېر مناظر و ملادو پیازه به شاه جهان باچا سره شانه به شانه روان شاه جهان باچا ملادو پیازه ته ویل مولانا صاحب راځه میربل هندو باغ ته ورځو ګورو یې بار بار دعوت راکوي باغ ته چې ورننوځي میربل هندو بوټ سره ولاړ دی میربل هندو مطلب د شاه جهان باچا اړه کې د مسلمانانو نه نفرت پیدا کولو میربل هندو شاه جهان باچا ته ویل حضرت ګوره دا بوټ دا د هندو تصویر ده دا مسلمان دا مسلمان ویل ګوره داسې د ادب د تهذیب خالی ده چې یو لاس کې د روټۍ ټوکړه ده او بل لاس یې په دې عضو مخصوص باندې ایښی ده شرمګاه باندې هغه هندو ته ته لاس داسې جوړه نیولې دي چې مکه مسلمانه دا ډېره بې ادبي ده چې ته یو لاس باندې روټۍ خوی او بل لاس یې په دې عضو مخصوص باندې ایښی ده ذکر باندې دا مکړه داسې ملادو پیازه راوړاندې شو شاه جهان باچا ته ویل حضرت د دې دا مطلب نه دی چې دا میربل هندو وایي دا هندو چې لاس مسلمان ته جوړه نیولې دي د دې مطلب دا ده چې دا هندو دا بیک مانگنے والا ده دا فقیر ده سوالګر ده دا مسلمان روټۍ خوړه په دې خلاص باندې
دا هندو ورته راغی چې دا روټۍ ته مه خوره دا مال راکه دا ته مه خوره دا مال راکه مسلمان ته غصه ورله دا بل لاس یې راواخیستی په دې وضع مخصوص باندې کېښو ویل دا مې وخورې که نه دا ذکر خان مې وخورې که نه شاه جهان باچا وخندل جیب ته یې لاس کو چې جیب کې څومره پیسې وي لا د پیازه ته انعام ورکړو